څوک چې د زړه بیمار وي یعنی هارت اٹیک یا د زړه دوره دا ورته شوی وي او هغه وایي چې یاره موږ له الله شفا راکړي، نو نن ورته په دې ویډیو کې نبوي علاج ہے نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم علاج او کوم طریقه ښودلې ده د زړه د بیمارانو لپاره ډیره بهترینه وظیفه او علاج ده. فاتح ایران سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زه یو واري بیمار شوم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو زما عیادت او بیمار پرسه لراغه. کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم راغی ما سره خوا کې کېناستو او د خپل لاس مبارک زما په دی ولو شاته دی ولو د میز کې د خپل لاس مبارک کې خودو. سعد رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم لاس مبارک کې خودو نو د هغه یخوالي زما سینې ته ورسېدو او وروسته د هغې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دته خو د زړه بیماری ده، دی د ثقیف حکیم حارث ته بوځئ چې دله علاج وکړي او ورته ووایي چې علاج وله دا وکړي چې د مدینې منورې و د عجوې کجورې دا به راواخلي او هغه و کجورې به سره د کجورو یعنی اډوکي او کجوري دواړه به دا به بالکل اړکی او چې کله دا اړکی نو بیا به د دینه هر سحر په نهر باندې یو تلی اچي او هغه به استعمالي ان شاء الله. دې سره به الله جل جلاله مکمل د شفا ورکي د زړه د بیمارینا. څومره چې د زړه بیماران دي نو هغه د مدینه منورې د عجوي کجوري سره د اډوکو اړکی او د هغه نه پسته سحر په نهر باندې د هغه نه یو تلی یا لګونته استعمالي او بو سره ان شاء الله تعالی دا نبوي علاج دی. پدې کې اس قسم شک شوبه نشته، الله بولا صحت او شفای کامله عاجله ورکړي ان شاء الله. او دا حدیث امام احمد رحمه الله په مسند کې او امام ابو داود رحمه الله چې کوم دی په سنن کې دا روایت کړی دی، نو دا حدیث دی او دې باندې بالکل یقین پکار دی او ټول مسلمانانو ته دا ویډیو شیر کړئ چې هغه ته ورسي او هغه الله پاک د دې مرض نه هغه حفاظت نصیب کړي او الله ول شفای کامله دا ورکړي.